20 ډزه خو لګېدلی وو. 20 ډزه 20 په کم ځای لګېدل؟ یاره دا په دې لاس لګېدلی وو او په دلته باندې معلومات کوو، تفتیش کوو، نو چې مونږ صحیح دغه ته ورسېږو نو بیا به هغه رنګ کار وکړو. حسنګل صاحب دا راته چې څه ټایم تاسو موقع ته لاړ شئ، موقع نه څه برآمد شوي دي؟ مدعیان وایي چې یاره دا کسان په موټر سایکلو مخونې پټ کړي وو، یو هم نه وي څه 100 ډزو 100 ګولۍ چې کوم دي په هغه فایر کړي دي. مونږ چې موقع ته لاړو موقع باندې وینه پرته وه، وینه م راوچته کړه. چې دا اورمړو ته ته راننوځې نو د دې ځای دا خلک دومره پښتانه دي، دومره په پښتو مین دي، دومره مهمان نوازه دي، دومره میلمه دوسته دي د اورمړو خلکو. که ته د لسم کلي نه م راشې دا خلک به تا کیني، دومره به دې ونازوي چې ته به وایې د اورمړو خلک څومره د مینې نه ډک دي، د خلوص نه ډک دي. خو دا خو پکې یو دا چې دا خوږه علاقه ده، دا خلک هم خواږه دي، خو بس دلته دا څه داسې څیزونه دي چې دا دښمنۍ او دا تربګنۍ نه دي چې د دې ځای دا ټول خواږه دا هر څه چې کم دی د ځمکې تل تکوس کړي. الله خو بوله بچي الله ورکوي، پوه شوې. نو انسان خو حوصله نشي ورکوي، الله به هغه الله ورکوي، هر څه به الله. او مونږ وایو چې دی دپاره څه ریلیف وشي خبره کومه څه سرکاري ته لګولې اسپتال کې او بیا د هغه د نه پولیو اساس کې مرغه سیرتلو دلته د ټانګو اډې کې ډیپټي به کوله پولیو بلاره کې بس کسان رالو ای په موټر سایکل باندې او دا دغه والو د باندې پیرنګ دا واقعي څه د ټارګټ کیلینګ خو نه ده کنه؟ ګرانو لیدونکو اوریدونکو ستاسو قربا نواز منګل یم. ما همیش د پاره یوه خبره د اورمړو علاقې والي سره کړې ده، بیا یې هم کومه چې د اورمړو ته ته راننوځې نو د دې ځای دا خلک دومره پښتانه دي، دومره په پښتو مین دي، دومره مهمان نوازه دي، دومره میلمه دوسته دي د اورمړو خلکو. که ته د لسم کلي نه م راشې دا خلک به تا کیني، دومره به دې ونازوي چې ته به وایې د اورمړو خلک څومره د مینې نه ډک دي، د خلوص نه ډک دي. خو دا خو پکې یو دا چې دا خوږه علاقه ده، دا خلک هم خواږه دي، خو بس دلته دا څه داسې څیزونه دي چې دا دښمنۍ او دا تربګنۍ نه دي چې د دې ځای دا ټول خواږه دا هر څه چې کم دی د ځمکې تل تکوس کړي دي. او دا ټایم زه د اورمړو علاقه کندې کمبرخیل کې موجود یم. یو ډېره زیاته افسوسناکه او بده پیښه مخې ته راله، کوم چې د محکمه صحت د BHU یو ملازم دی چې هغه ټارګټ شو، د هغې دا مرګ وړاندې رالو، 15 کلن عمر یو. مزید خبرې دې سره د ورثا سره کوو، دا ټایم را سره ورور هم موجود دی. بیا خو دې الله تاسو ته زړه صبر درکړي او دا چې کوم افسوسناکه پیښه او دا بده واقعه راغلې ده، دعاګویو درته ټولې کورنۍ ته، ټولې علاقې ته. څنګه خبر شوې د دې واقعې نه؟ نو وجي مو خو داسې خبر شو چې دا روان شو ډیپټۍ له، او زه سودا ته ووتم او یو هلک ته مونږ رالو خپل اتلو کا سکول ته پارچی وه، نو هغه واپس رالو هلته پارچی ته لا نړو او ما سودا راسه کوه او ما پسې اواز وکړو چې ماما رور دې لګېدلی دی اډې کې او اسپتال ته یې وړی دی. بس دلته زه کور ته راغلم او په منډه باندې کور کې مې خبر وکړو، دا وروڼه مې وراره مې زوی مې و او زه بیا لاړم، بل ملګری مې و په منډه لاړم. چې دا لاړم د حق ورکړی و، حق یې ورکړی و، بس بیا اخوا برنډې کې پروت و. د دې ورور د عمر څومره و؟ واده شوی و؟ بچي څومره و؟ بچي جي یو زوی ده او 3 لوڼه دي. دا چې کم په دې BHU کې ملازم و، د څومره وخت نه مطلب د محکمه صحت دپاره د دې دا خدمات و؟ د جي 24 سال خدمت وکړل، 24 سال. 24 کافي ټایم یې ورسره تېر کړی؟ کافي ټایم یې تېر کړی جي، ښه کافي ټایم یې تېر کړی. دا چې څه ټایم بیا تاسو ولیدو د موقعې نه بعد، نو دا څومره ډزه لګېدلې وه؟ یاره جي یو 20 ډزه خو لګېدلی وه. 20 ډزه 20 په کم ځای لګېدل؟ یاره دا په دې لاس لګېدلی و او په دلته باندې په دې تشي باندې 20 ګولې؟ 20 ګولې لګېدلې. نو تاسو چا سره څه دښمني ده؟ هېڅ دښمني د مونږ هېڅ نشته جي، چې دښمني چا وي نو جي ځان به ساتئ خامخا، خو مو هېڅ قسم دښمني نشته جي، هېڅ قسم لا. ټول کلي ته پته ده او هر چا ته پته جي، دا درې ورمړ دي، هر چا ته پته ده. مورکۍ هم ژوندی ده؟ مورکۍ مې وفات شوې، پلار مې وفات شوی، مورکۍ مې وفات شوې ده. نو بچي اوس څه وایي، کور والې اوس څه وایي؟ له کوم ځای نه تاسو حوصله ولا څه ورکوئ چې؟ الله خو بوله بچي الله ورکوي، پوه شوې. نو انسان خو حوصله نشي ورکوي، الله به هغه الله ورکوي، هر څه به الله. او مونږ وایو چې دی دپاره څه ریلیف وشي خبره کومه څه سرکاري دغه کې دا وفات شوی ده او په سرکاري محکمې کې داخل دی که نه. دا ټایم دا د ډیوټۍ نه را روان و؟ ډیپټۍ نه را روان جي، هلته پولیو ته راتلو، هلته حاضري وکړه
او ګوته یې ولګوله او خپل ځای ته واپسې راتلو، کوم ځای کې چې ډیوټي وه هغه ځای ته واپسې راتلو او په لارې کې دا واقعیات وشول. پولیس اوس څه وایي دې حوالې نو سره؟ پولیس خو دا واقعیت دی چې بس پولیس خو یو قسم خبره کوله، خبره خو نه اول خو اف آی آر د اخیستو نه که نه هغه ویل چې مونږ دعوا که نه مونږ ته دعوا مونږ په چا ولرو ځکه چې مونږ جرمدار شته نه ټیک دی. که نه مونږ چې لاړو کیس شوی و خبره کومه مونږ دلته کور کې وو او کیس هلته شوی نه مونږ ته څه پته ده. ها ته مشر یې د خپل ورور وزیر او دا مشر دی. ستا ورسره کم ټایم به خبرې مبرې دې ورسره شوي ورور ما سره ماښام شوي دي بیا سهار نه دي شوي. دا ډیوټۍ لاړو مونږ کور چې کور خبر رالو بس وې دغه شان دا رور وپاشه چې زه راپاڅېدم هلکان راپاڅېدلو دا لاړو بیا مونږ هم لاړو چې لاړو نو بس د داسې ور کسان نه چې دا وړې لاړ ده بس دس ګوتې لګولې هسپتال کې او بیا د هغه ځای نه پولیو اساس کې مې رسې راتلو دلته د ټانګو اډې کې ډیپټي بې کوله پولیو بلاره کې بس کسان رالو ای په موټر سایکل باندې او دا دغه یې والي د باندې پیرنګ دا مخونه یې پټ کړي. یې مخونه یې پټ کړي. ګرانو کتونکو تاسو ته دا چې کم مقتول دی کم چې قتل شوی دی ډېر زیات د بېدردۍ سره دا رورې خبرې وکړي چې یاره په هغه باندې یوم نه دوم نه درېیم نه مطلب د 1 درزن نه زیات په هغه باندې فایر شوي دي او 20 ګولۍ چې کم دی هغه ویشتلی شوی دی. د رور خبرې هم تاسو واورېدې واقعي خبره ده دا په بي ایچ یو کې یو ملازم و د محکمه صحت دپاره او که تاسو د پولیو ورکر وګورئ نو بلا د ورځې په حساب سره یو ځای کې ټارګېټ شي بل ځای کې ټارګېټ شي خو دې سیز کې د دې هم د دغه خپرونې هم غرض مقصد دا دی چې ټیک شو دا خلکو نه خو سړی لاړو الله دې وله زړه صبر ورکړي خو صرف د زړه صبر نه حکومت له پکار چې د خلکو له څه ناڅه دومره ریلیف وله ورکړي چې دا کم بچي دي دا کم مخکې ژوند دی چېرې دا خو د اسانۍ سره څه ناڅه تېر شي. مونږ کوشش کوو چېرې د ورمړو پولیس د دې حوالې سره سم موقف دی کوشش کوو چې هغې سره هم خبرې وکړو چېرته هم مزه مونږ سره اوسئ الله دې تاسو له زړه صبر امین امین. ګرانو کتونکو دا ټایم کې ما سره تفتیشي افسر تانا اورمړ حسن صاحب موجود دی د سره خبرې کوو. ډېره زیاته مننه ده چې کومه واقعه مخې ته راغلې ده په کم کې چې یو د ویلی کېږي چې د محکمه صحت یو پولیو ورکر قتل شوی دی دا څه واقعه ده؟ موږ ته خو چې پته ولګېده موږ موقع ته لاړو هلته شعیب نومې هلک و تقریبا 35 سال عمر به و شعیب علي او هغه وایي دا پولیو دا دغه بیچو چې دی په دې کې کلاس 4 و نو موږ دې په باره کې تفتیش شروع کړی دی مدعیان چې دی په چا داویداري نه کوي هغې نامعلوم خلاف داویداري کړې دوست موټرسایکل سوار نامعلوم چونکې د دې هلک دا چې کوم مړ دی د ده سخر دشمني شته خو اوس موږ معلومات کوو تفتیش کوو نو چې موږ صحیح دغه ته ورسېږو نو بیا به هغه رنګ کار وکړو. حسن ګل صاحب دا راته چې څه ټایم تاسو موقع ته لاړ شئ موقع نه څه برآمد شوي دي مدعیان وایي چې یاره دا کسان په موټرسایکلو مخونه یې پټ کړي یو هم نه وي څه 100 ګولۍ چې کوم دي په هغه فایر کړي دي. موږ چې موقع ته لاړو موقع باندې وینه پرته وه وینه هم راوچته کړه 6 دانې خالق کول کارتوس و کلاشنکوف هغه هم راوچت کړو او دا تقریبا واقع هم د ورځې وه 8:30 9 بجې ټیم نو چونکې موږ چې لاړو موږ بیا معلومات وکړو د دې علاقې خلک داسې دي چې څوک خو چاته دا نه وایي چې دا پلان یې وویشته نو موږ تفتیش کوو انشاءالله هر طرف نه تفتیش کوو د ساینس دغه د طرف نه مو د بیچو طرف نه چې دی په بیچو کې کوم ملازم و څه دی وه څه دپاره تللی و. حسن ګل صاحب ته واقعیه څه د ټارګېټ کلینګ خو نه ده که نه؟ نه نه داسې څه خبره نه ده ولې چې دلته کې خو زموږ پولیس باوردي ګرځېږي ټیک شوله پولیس باوردي ګرځېږي لیټ ګرځېږي نو داسې وه چې دی چې ویشتن دی خو همداسې پیدل روان و که نه ځان له او نه ورسره داسې نور مواد و چې د دې نه دا پته لګوي چې دا د پولیو واله دی. ګرانو کتونکو تاسو د تفتیشي افسر تانا ورمړ خبرې واورېدې د مدعیانو خبرې موږ تاسو سره شریکې کړي هغې هم دغه دا فریاد و چې دا کم کس قتل شوی دی د دې دا ملزمان دي زر تر زره ګرفتاره شي. د ورمړو پولیس هم دغه دا وینا ده چې په دې کې موږ په هر طرف او په هر انګل باندې لګیا یو تفتیش کوو کم چې په دې جرم کې ککړ ملزمان دي زر تر زره به هغه ملزمانو پورې موږ ورسېږو. ډېره زیاته مننه. تھینک یو.